عليه وسلم من شهد بدرا توفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال فأتبعني أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فسمعت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أو بتأميني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي من عرست علي حفصة فلم أرجع إليك قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرست إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضعها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. Kakak terus kai, di masa baru pusing kakak. Nama pun ini dengan, tu kita baru ngerasa biar kita memang jadi muat ni. Baru memang terjadi terjadi. Biar sama ni, biar orang besar pusing nama rumah. Kita berawal kita nak besar kaji. Baru rumah luas. Jadi ukul merah bani bina siapa baru mereka pun nama Allah. Tapi मुझे आवाज़ में सारे हज़ारी पर मर्दा आवाज़ नहीं आती ना, तब ना बात नहीं। उन्होंने ये मालूम नहीं कि वो महारा सर को कोई ना कोई मसला कर जाए लिख पड़ा। तब ना देखिए, तब वो मसला सवाल रवान था। लेकिन बोला सामका जुदाशी, और तब वो मसला चीज़ है ऐसा नहीं। जब जुदाशी के इस्तेमाल की बरकत, वो मसला पे कोई सवाल वाला मसला है। والبسيطة نزرعي أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني صالح بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث بعمر بن الخطاب حين كم وقت أيما كنش وحفصة بنت عمر حفصة بنت عمر كنش جاءنا كنش لخنيس ابن حذافة سهمنا دا حفصة يرث أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينة قالت عمر الرضا تكون بتأيما أيم كل ده غير أيم في بدل خبركم غير إذا تدور تروي شكما فبيلا أقول ذا شيء أغير تم أيم وين لكن بتفصيل كتاب النكاح كراسي جاءنا كل نشوى أخونيس ابن حذافة زامنا من المهاجرين الأولين البدريين خونيس من المهاجرين الأولين البدريين أو دي أو نور كون بدريين وناس ابن حذافة أو عبد الله بن حذافة وناس ابن حذافة أو عبد الله بن حذافة بنو سهم يوم قبيلة لكم قريش يقول هذا مكي خلق بنو سهم يوم قبيلة لكم قريش أغيث منسوب وعبد الله بن حذافة وقريش بن حذافة ولا بدريين ما شاء الله وكان من أصحابه أو الأخوان سوقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا بمناسبة دوام إلى بدر بتاعه مناسبة توفي أو يوفاتيو بالمدينة في المدينة المنورة وفرد كي وتا زحم بملا وشيو وفرد كي زحم شيو نودا وفرد زحم تبجنا دا غريب يا وفات شو نقال عمر حضرت عمر سوي بتاعه مناسبة يبدو إلى حضرت حفصة مخكري خان خنيس بن حذافة كم بدري لباس بتاعه مناسبة قال عمر فلقيت عثمان عمر سوي أصلا ترجع إن يحدث إن عمر قال جكم حفصة كل شوى عمر قوي فلقيت عثمان بن عفان بدوسته وعرضت عليه حفصة من بيشرا إذا ما له حفصة كل كذي بنكاكي عرفوا كذا رواج يوم بيشكون يصبر ونشتا أقول له ما تنتهي على الرواج أنت بباقي هذا نور بيغلوا بندرك هذا ما له بنكاكي نور بيكون نشوا مطلقة بشوا بنده بإسرائيل منه ودي زمانة كده الوعي دي زمانة كده کوئی چاہتا دي زمانة كنا يا كنا نزلكم نور مري كنا بيهوري نور عمر بيهوري مولانا سيدنا مدينة ما يفهم يعلم لبذر عالم مسلم لبذر عالم और नेक्स्ट साल चलो तवे में किताब को पहचान एक माने दे नेक्स्ट साल और तो बाबा जी शागिर्द मुरीद हो अब चिल्लू बेपे न खाने लगे और
معرفه ورکړه. داسې محبت انسان او داسې لونه وي چې زه درته وایم چې بس خشته ښکلي ماشوم کینه کوي. ځکه باباجي ته موږ ډېر تعلق و، د ماشوم هم زه وکړم اقدمه باباجي سره به ته کور ته درنه ځکه د کوټ یم هډونه یې باندې دلې ډېر زیاتې خوبصورت او حسین جمیل او آبرده لوړی وي. هغه دا چا راورکړي دي خپله مور خپله عالم له ورته ماته کالي ودرکړه، بل له لور درکړه، بل له لور درکړه. یوه لورې که یو عالم له ورکړې وه چې هغې ظالم په بېړه لور ورکړه. داسې مې وهله داسې چې دا وجود به ولا شین او سور کړه او دا بیا مور به ورکړه چې پلار ته د ډوډۍ نه وکړه ما باندې راواده کړه او کله به ورته وي ته خرابه وي ځکه یې ما ته راکړې پلار ته باندې یېرېده. نو هغه غریبه به په ګورکه کې موږ کار او تختې ته راغله. نو داسې مې په سرو سترګو ژړل باباجي ته وي زما دې پلار ته ووایه قرآن ورته مخکې کېده چې د خدای خاطر وکړه زه خو دې غرقه کړې ما خو نورې چا ته داسې په خپله ورنه کړي نورې مه ورکوه چا زه خو دې غرقه کړې ما ته خو روزانه کوتک نیسي او ډوئ او دا ته پرې ګلونه راران دی ورسول حالاکه. نو باباجي به هغه خامون دی راوخت نو ورته ویل ظالم علیه السلام او ما ته به درې ګل لورې دې درکړې ده مفتوک یې درکړې ده. نو هغه به غږ نه کړو باباجي مخکې به د هغه احترام کوو بیا به یې ووایه وایي تا هغه ته ورته نو دا په دې زمانه کې کولی شي او نیک سړی عالم او بزرګ او صالح انسان هغه خو دا کار کړی دی. لیکن نن سبا ته که دا کار وکړي ته به ته پېغور او دا قانون دی بلکل رسول الله باندې په خپله دی او عثمان ته یې باندې دې کې سره عیب د سره نشته ته خو بې نشي مصیبت دا نه وي چې لګېدل په کور باندې دي ولې په کور باندې زوی له خلک ډېر دینونه نشي کولی او نه مې چا ته ورکولی شي او چې دې ووایي چې دا لور مې درته په نکاح درکړه د ټول عمر پېغور بیا موږ انصاف نشته موږ انصاف یو بې انصاف. نو دلته څه وایي فلقیت عثمان بن عفان فعرضت علیه حفصة ورپېښ مې کړه فقلت بیان العرض في تفسيرها بيان العرض ان شئت كالتحويل نكحتك بالنكاح دركم حفصة بنت عمر بل وتذكر واقعته چې معلوم شي ورته. نو قال عمر سأنظر في امر سوچ کوم بخپل کار نظر نه مراد نظر فی النفس سوچ کا نظر فی النفس بلې خپله معامله کې سوچ کوم فلبثت لیالي ست موده مې ګرم تېر کړه بدایلي ورځ یو شان استعمالېږي. نو فقال عثمان راته ویل قد بدایلي ما ته دا خبره ظاهره شوې ده په دې خپل زړه کې الله اتزوج یومي هذا چې په دې زمانه کې زواج نه د یوم نه مراد ورځ هم اخیستلی شي او د یوم نه مراد زمانه هم اخیستلی شي په دې زمانه کې زواج نه. قال عمر فلقيت ابا بكر ابو بكر سره مناقشه فقلت ما اريد شيء لك تقوى تحت حفصة بنت عمر ثاني غايب فرسكو فلنقول حفصة تنكاكم وشفش ابو بكر ولم يرجع الي شيئا جوابي لك فكنت عليه ذكر ابو بكر وانك اوجبت القصصهم مني من ودي على عثمان منك مضاد قدرك من ودي على عثمان والدعاء مصاومتي ولد ما يقولنا كذا ولا عثمان ابو بكر ولا زياد مصاوم عثمان خو بیا جواب راکړي چې نه کومه دې زمانه کې نکاح تاجت کړو ابو بکر خو نه اورل نه اورل. نو فلبثت لیالي څه زمانه مې درته کړو ثم خطبها رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک وغوښته فانکحتها دوام مې کړه حفصة ایام نبی علیه السلام. نو فلقيني ابو بكر بیا وروسته ما سره ملاقات شو فقال لعلك وجدت عاريه الك تجرك ما بسمع ناراد بكين عرست الى حفصة فلم ارجع اليك وما نزع الرجول اقلا ندى نعم او ندى لا تقوم يا نعم قلت ما بي نعم دا ولې ورته وایي ته ما مسافر آثار پته لګي او د آثارونه علاوه ابو بکر خپل هم سوچ کړي چې او ورته مې کړې وې خبر کړې یا نه مې کړې وې نو خبر کړې نو هغه جواب ورنه ها قلت نعم قال فانه العذر ما تقول عذر سري في اثر کې رسول الله مبارک ما سره پټه مشوره کړې و او د حفصه کې کړې ادا نو ما کتا ته وی چې کومه د پیغمبر مبارک د پاسه څنګه کړې هغه ذکر کړو او کما وی چې نه کومه رسول الله مبارک یې کوي نو دا راس پاش کېده نو هغه خو یې غواړم نو هغه نه وی کړی تابع پیغمبر مبارک نه خبر دا ولې ونه کړه نو ما د پیغمبر راځم نه پاش کړم او لکه مې دا رسول الله ولا خدای دې کوم حضر ودا پیش کو قلت نعم قال فإنه لم يمنعني من أنا كما ذكرت خبرنا أن مفعول به لهذا لم يمنعنينا جد رجوعك ابتدأت فيما عرضت إليك فابتدأ أني قد علمت فاعلا لم يمنعني ويجب خبره دي زمانه وقال لهم ذكر لم أو إلا عليه
معنی وکړه چې د کوم مجلس په تاسو کړه او ما سره مشوره ذکر تاسو پیسا ولا پوندوما چې فاطمه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ته چې حضور پاک ذکر کړل ولو ترکها چې پیغمبر مو پرې شوی حفصہ ترکا خدمتها لقبلتها مناسبت د په اړه دا د خونیس په نکاح کې وا او بیا حضور پاک په نکاح واغشتا او دې دې د وسیله په امهات المؤمنین کې دا دې ځوا او دا دې خلاوه او خلاوه په یو وخت کې په خپل عائشه صدیقه وتوي وکانت ابنه ابيها بلبلات الروي څنګه چې پلار صلاو دغه چې حضرت حفصة رضی الله تعالی عنها وكانت ابنه ابيها والمسيح مولانا صاحب وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع ابا مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على عبد الله بن يزيد سمع ابا مسعود البدري هذه مناسبة تمام بس دي بدري لازم عقبة بن عمرو ولكن مولانا صاحب بدرية اختلاف بعض العلماء بدا بدري اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرید باندې بدری دی عقبہ ابن عمر ابو مسعود یو ابن مسعود دی جدا دا عبد الله مسعود دا ابو مسعود البخاری دی عقبہ ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه نفقة الرجل على اهل صدقه نفقة الرجل على اهل صدقه اور والا روڑی اور والا ټینګن روڑی چالان والا روڑی واه والا روڑی دا موجه دا په مقاله ده نظر من صدقه فرض والا صدقه سجده فرض ثواب لري فرض صدقه دا څه کوي چې دا په اشکال کې چې کوړه روړې ته چې دا واسه کارته ثواب کیږي کنه دا دې وړې په ثواب دي حتی چې وړې وشو په ولا کو کې ورکه دي ولا ولکه علیکم ثواب شتا اے جماعتانو سکره قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في امارته اخبر المغيرة بن شعبة عاصمه امير الكوفة فدخل ابن مسعود عقبة بن عبد الانصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ثم قال هذا امرت كذلك بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابيه. ابو اليمان جاء كما من المعقيل شعيب عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث بيان عمر بن عبد العزيز قال يحدث عن عمر الذي خلق يحدث عمر دا عروة بيان كي عمر دا وسميرك بيان كي عمر بن عبد العزيز دا حديث اولوي فإمارة عمر بن عبد العزيز إلي كان بعد شعب عروة عمر بن عبد العزيز سوي بأخر رسلكم غير ابن شعبة صحابي لما ذكر النص من يرسل او دي امير د کوفه د معاويه سره تر د کوفه امير ما هو د تمامري د غير ابن شعبة په حالات کې یا د عمر یو د دې د بصري امير کړو واجب سبي لري د کوفه والی یا د نو مې د حضرت معاويه رضی الله عنه په معنا کې هغه د کوفه گورنر اما کې څه نو دې گورنر د کوفه د معاويه سره زمانه کې د مالګر منظور څه مداخل شو مسعود او وای دا قالو تابعین داخل شو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری له وسته شو دا ابو مسعود او دا ابو مسعود سود جد زید بن حسن دا مور بلا زید بن حسن دا مور بلا او شهید بدر دی ولسی بدر دی ابو مسعود عقبہ په بیان شو جد زید بن حسن یوسی پر شو او شهید بدر دی ولسی پر لكن المغيرة بن شعبة صحابي لما ذكر مدرسته او روي دناسته عمر بن عبد الله السلام سبياني قال ابو مسعود التزوي فقال ابو مسعود التزوي قد علمت خدعت فترة اي مغيرة ذكر بأمر صحابي خدعت فترة نزل جبريل نازل شو فصلى جبريل امامتي وقال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات بينزل منذ له ورطوكم لكن بالتفصيلات بسؤال القوما جبريل سنگ امام في رسول الله مبارك كتاب الاوقات کی ترمذی بخاری کے علاوہ اس میں باب ہے نزل جبريل هذا معراج الصباح فصلى منذ جبريل
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في ذو ساعة ثم قال في جبريل هكذا أمرتكم ما تدخل حكم شيء مولانا سے رضی اللہ سمجھ وشوا کہ جبريل پیغمبر علیہ السلام کو کوم وخت کې موږ کړه دې مطالعه یې نشته ابو مسعود بدری مغیرہ شعبہ ته تاثر پتا زور صحابي درته ارس معلوم دي جبريل چې کوم پنځه منځونه کړي په دما جګړه چې کوم وخت کې کړه دا نه نرسته هغه د اسپرات نه مخکې کړه د اسپرات نرسته خلاص خبره مناسبت د پاتہ چې ابو مسعود بدری کذالک عروه وای उसको عروه ته پوښتنه کې چې دا ابو مسعود خپل لیدل دي هغه نه نقل کړي دي دی وی چې نه دا بشیر ابن ابي مسعود يحدث عن ابيه هغه مطلب نه نقل کړي دي نو عروه چا بیان کوي عمر ابن عبد العزيز چې امیر او عروه چا نقل کوي د بشیر چا نقل کوي ابو مسعود نه چې دا داخل په مغیره د حدیث نو ورته وي ورپسې مولانا صاحب وفيه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عقبة عن ابي مسعود البدري عن ابي مسعود البدري عن ابي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من ابي سوره البقره من قراهما في ليله كفتاه قال عبد الرحمن فلقيت ابا مسعود وهو يطوف بالبيت وسالته فحدثني فرمائي القما عن ابي مسعود البدري لو قال انا كانوا مثله عقبہ ابن عامر صدیوی وما هو بعض علماء بدری نوی و اکثر علماء بدری وی امام بخاری داوی قال ابو مسعود بدری سوی بس مناسبت دقش قال فرمى عليه السلام الآيات دو آياتون داخل سورة البخاري ندی الکا همیات دی کنا آمن الرسول اولا یکلفو من قرأهما جاءه السلطان ورد في ليلة بشبكه تشبیه متبادل ته اول اشبره نو کا پتا ودا ور پتا پیچھے در پاغا دسنا کا پیچھے قیام الليل نا تمہارا سوال به وجه لك چې شپې ټول شپې عبادت وکړې یا کا پتا او کافی مشید له شیطان نا شیطان د وسوسه له الله وساتي یا کا پتا او کافی مشید له اقوال شیطان نا شیطان به مرتد نه کی یا کا پتا او کافی مشید له د عذابونو د الله نا یا کا فتح من الامراض والاسقام د بیمارونو ولا کافی شي پیغمبر مبارک مطلق راو او دا په مسلمانی کې ویل چې دا په عموم باندې پرې دا وا ټول معنی کا فتح عن قیام الليل دا ولا کافی د قیام الليل کا فتح عن وسوسه الشیطان کا فتح عن الجنات جنات ولم کافی شو کا فتح د ارتداد او د اغوا د شیطان کا فتح الله تعالی ګنونا کفتاه دسنا کافی شي تبعد امراض او بلیات چې په انسان راځي قال عبد الرحمن ورسول الله وقتی عبد الرحمن الامانه نقل کوم الامانه ابو مسعود نبوي کړه عبد الرحمن ولقي کوم مسعود وقتی خدا حدیث ما تعالی الامانه نقل کړو ابو مسعود نو ملاقات شو ابو مسعود سره په مکه مکرمه کې هغه طواف د بیت الله کو فسالته ما تقول بجعل ما استاذان ما يقليز تعالی نقل کړي نو فحدثني نو ما ابو مسعود هغه حدیث په ذات دی نو باقي په واسطه او د علقمه اوس په ذات شو د توثیقا د تاسو دین معلومی کړه چې په طواف کې خبرې جایز دي په طواف کې د حدیث درس جایز دی سوال د مسلې جایز دی وبه قال حدثنا يحيى شاب جبلي به قال حدثنا يحيى قال حدثنا البخاري عن قال عن شهاب اخبرني محمود عن ابن شهاب اخبرني محمود بن ربيعه ان عباد النماري وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمر قال حدثنا عباس حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سالت حسين بن محمد وهو احد بني سالم وهو من سلاتهم عن حديث محمود بن ربيعه عن عباد بن مالك فصدقه. فرمائي يحيى قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع لعبان بن مالك دا صحابي رسول الله مبارك دا مسجد جمعه امام لیکن بالتفصيل ده خير دی وي صرف دو ہے توا یہ حضور پاک کا قباء نراوات تغیر جو دے پاس نولا کے بیا یو دے کے جمعہ مسکر اتے وہ جمعہ جوڑ دے اس مسجد جمعہ وتوي دا عباد امام او اخره کې مستر ولا نظر دې کمزور شي بلکې دو پرون نو عبان بن مالک وکړه او دا عبان د اصحاب النبي اسلام من شهید بدر بدر ته مخکې هغه وخت سترګې جوړې وې د مناسبت د باب
من الأنصار دا أنصار وعتبان أنه قتال عتبان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل وحدثنا تبيل جوجو وقتی استاد يحيى ولد أحمد شو إني وقتی استاد يحيى سوق وليس ولد أحمد عم بسري وقتی ليس استاد سوق عقيل ولد عم بسري استاد سوق يونس وقتی لعقيل استاد ابن شهاب الزهري ولد ابن شهاب الزهري شو دا مدار دا سند ومخرج دا سند شو يا دا شو ابن شهاب ألت نقل قوم دا شانا لبو بركنا دا محمود ابن الربيع يا دا شو ابن شهاب ألت نقل قوم محمود ابن الربيع شيخ إثبات حديثي وتبيه ديوي ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد ما في خدا حديثة محمود ابن الربيع دا مسوال خدا الحسين بن محمد حسين صورتي وهو أحد بني سالم يوفرد بن سالم قبيل المدينة وقام فرد نري ومن سراته من السرداران بن سالم نري بشيء بخبر حسين ابن محمد يوكس يوفرد أحد المناصر يوفرد بن سالم نري بن سالم المدينة منورة قبيلة وقام فرد من سراته من داخل السرداران نسألت الحسين محكم ولده بن محمودنا حسين تبوس بالحديث محمود نعيباننا نفصدقه حسين تصديق وكذا محمود نقول محمود ابن الربيع متابع شو حسين سكي شو متابع شو او حديث سري أتى رسول الله في عمر مذكرات بدأ رسوله بدأ دخل قوم إمامه جبارات راشي علماء او دجوات ناس كي وفرد باقي كم راشي دجوات نشد मतलब मेहरबानी की दमा को तबाराशी नमाज में उदे की दोरा का तमंजुर की तबारा का तबारा चेकर बारानी तबारी की मुस्को रसूलुल्लाह बरकला तो जिला तबू से ऐसा तुझे को हर उसवे भी बेटे का जब दे वक्त की दोरा का तो बादशाह को लोग इधर मकान में मकान में इशारा होगा नमाज में पाक का दोरा का तमंजुर को तमाम खला का मुशेव या मौला अनवा पखड़े वाले और खुदा हदीस बुखारी के वो دولت دیار نسکن تراشی انشاءاللہ مددین دا اتبان ابن مالک دا مناسبت دباب سشو اتبان ابن مالک دا بدری دے خلاص شو خبرہ نو فاس پر کو پاڑا نسکن دا بدری دا